د سایبر کیس حوالې سره که تاسو وګورئ نو سایبر کیس کې اعظم چې کوم د عمران خان صاحب پرنسپل سیکرټري دی اعظم خان، نو جناب عمران خان صاحب ویلو چې کله اعظم خان ما ته را مخامخ شي او هغه په قرآن مجید باندې لاس کېږي او زما مخامخ بیان ورکړي نو زه به یې منم. نو هغه ولګېدو هغه را مخامخ شي عمران خان صاحب ته په قرآن مجید باندې لاس کېښودو او کومې خبرې چې شوي وم حق یې وکړې چې سایبر چې کوم دی هغه د بهر ملک نه راغلی. عمران خان صاحب ما سره په مشوره وکړه چېرې دا سایبر راغلی زه عوامو ته وباسم، خو د هغې باوجود هم موږ څه چل وکړو، موږ ورته ویل چې بهی په دې باندې به بل میټینګ وکړو او ته لږ په قلار کښېنه. وایي بیا به موږ بل میټینګ وکړو، په هغې کې طاقتور چې کوم خلک دي هغه هم موجود وو. نو وایي موږ سایبر کېښودو او عمران خان صاحب راووتو، کاغذ یې راواغست، په هغې کې د هغه تحریر لیکلی شوی و چې کوم تحریر و، نو وایي هغې مخې ته راوړو. خو چې کوم سایبر دی نو وایي د 2-3 ورځو نه عمران خان صاحب لګیا و چې سایبر څه شو، خو وایي هغه چا پټ کړی و، د هغې پته نه لګېده. نو هغه چې کوم حق او سچ و هغه مخې ته کېښودل چې په دې کې د عمران خان صاحب څه ګناه نشته، بالکل دا راغلی و د بهر ملک نه دا سازش شوی و. نو هغه دغه ګواهي ورکړه. نو په سایبر کیس کې اوس ایزم نشته دی، خو که په میرټ باندې پیسې، نو دا ویل کېږي چې په هغې کې نن 4 چې کوم ګواهان دي نو هغوی بیانات چې کوم نو هغې قلم بند کړل او سماعت یې توی کړو. نو ګورو چې فیصله مخې ته راځي. ملګرو خو دا ملک دی چې تر څو پورې تاسو ته پته ده چې د وزیر اعظم بچی وزیر اعظم وي او د مزدور بچی مزدور وي، چې د وزیر اعظم ګوره د شهباز شریف بچی هغه حمزه شهباز هغه ته د وزیر اعظمۍ چې کومه کرسۍ ده هغه ورته رډي پرته ده، به څه ټایم هم ورته هغه ورختی شي. مریم نواز ده هغه د وزیر اعظم لور وه، نو هغوی ته هم غټې غټې چې کومې کرسۍ دي هغه ورته موجود دي، او د مزدور بچی هغه به ټول عمر مزدور وي. نو چې تر څو پورې دا سیستم نه ختم شوی چې د مزدور بچی هم په وزیر اعظمۍ کرسۍ باندې کېناستی شي او د وزیر اعظم بچی هم مزدوري کولی شي، نو دا ملک به هله ټیک کېږي. دا نه چې د وزیر اعظم بچی به وزیر اعظم وي او د مزدور بچی به همیشه مزدور وي، دا ملک چرته هم نشي ټیک کېدی. بل طرف د ملګرو یوه سروې شوې ده دې سایډ کې تاسو ته ښکاري، دا د ISPR د دې د طرفه یو ټیوټ شوی دی، یو پوسټ شوی دی چې یاره تاسو په دې کې کم یو کس خوښوئ. یو طرف دی جنرل الحافظ عاصم منیر صاحب چې کوم زمونږ د ملک جرنیل دی هغې لیکلی دی، د عمران خان صاحب نوم یې هم لیکلی دی. نو 3% عاصم منیر دی او 97% چې کوم دی هغه جناب کنگ عمران خان صاحب دی. مقبولیت تاسو کتلی شئ. بل طرف د ملګرو د توشه خانه کیس څنګه تاسو ته ما پرون ویلي هم و چې د نیب خپل چې کومه مرۍ ده نو هغې ته د نیب چې کوم کیس دی نو هغه ورته ورچولی کېدو واله دی. د هغې چې کوم تفصیلات راغلي دي نو چې تاسو واورئ حیران به شئ. هغه خلک چې په جناب عمران خان صاحب باندې وې د بهر ملکونو الزام لګو چې دته د بهر ملکونو نه فنډینګ کېږي، نو دا چې کوم کس دی چې د جناب عمران خان صاحب د توشه خانه چې کومه ګړۍ ده د هغې چې کوم ریکارډ دی یا نور عمران خان صاحب کومې زیورات اخیستي د هغې چې کومې پیسې دي نو هغه چا لګولي دي. دوی یو کس په دوبۍ کې د هغه نوم زما د ذهن نه ووتو، بخښنه غواړم، خو دوی داسې چل کړی چې هغه کس سره رابطه کړې ده او د جناب عمران خان صاحب د ګړۍ چې کوم تصویران دي یا د سرو چې کوم تصویران دي هغې ورته لیږلي دي چې ته د دې قیمت ولګوه. نو د هغه مسلمان داسې چل کړی چې د 3 کروڑ شیز دی نو هغې په 50 کروڑ او په 60 کروڑ کې لګولی دی. خو دغه کس چې کوم دی نو وایي هغه تعلیم یافته خو د سره دی نه، دا ویلې کېږي چې امتحان دی د BA دی که د څه دی چې د هغې امتحان 8 پیرې هغه ورکړی دی. او دا چې کوم کس دی چې د عمران خان صاحب کوم د ګړۍ د کوم سره دي د هغې چې کوم قیمت یې لګولی نو دا د انډیا یو دوکاندار دی په دوبۍ کې د هغه سره نوکر دی 3000 ریال تنخواه وله ورکوي. غوږ شئ 3000 تنخواه وله ورکوي او بیا دویم ټایم کې چېرته د باډي پارټس دوکان دی په هغې کې مزدوري کوي. دوی د عمران خان صاحب چې کوم حساب کتاب دی نو هغې په هغه باندې راایستی دی. خو دلته کې په ګړۍ کې چې کوم ډایمنډ لګېدلي دي یا کله چې عمران خان صاحب یا نور وزیر اعظم ځي نو هغوی له عام سره نه ورکوي، هغوی له د ډایمنډ چې کوم بهترین تحفه ده هغه وله ورکوي. نو د ډایمنډ چې کوم هغې قیمت ته لګیا نو د دې دپاره خپل مشینان وي، په هغه مشینانو به ته هغه ډایمنډ ګوري او د هغې قیمت به لګی چې د دې دومره قیمت دی. خو د افسوس مقام دا دی چې هلته تصویر لګلی دی او اټومیټیکي څه شی د هغې قیمت یې لګولی دی. نو هغه عدالت راغوښتی او عدالت ورته څه تصویران وښودل چې یاره د دې ته قیمت ولګوه چې دا د 100 روپو سره دي. نو هغه ورته ویل چې یاره د دې خو زه په تصویر کې خو قیمت نشم لګولی. نو عدالت ورته ویلي چې تا څنګه بیا د عمران خان صاحب
چې کومه ګړۍ ده یا د هغه چې کوم سړي تا د تصویران درغلي او تا د هغې قیمت لګولی دی نو الله پاک فیصله کوونکی دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نو څنګه تاسو ته ما پرون ویل چې نه په سایبر کیس کې څه شته نه په توشه خانه کیس کې څه شته خو که په میرټ باندې فیصله وشوه نو دغه چې کومه د هغوی د دوی هغه بېعزتي وه نو هغه الله جل شانه ټولې دنیا ته وښوده. دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هم ستاسو سره شریک کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله سات اخره کې وواز پاکستان زنده آباد عمران خان زنده آباد تللی وي آباد وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان.